محمود غزنوي په دې سپایانو کې یو سپیو د هغه یو زوی و چې د هغه نوم ایاز و. ډېر هوښیار هلک و، کم عمره و لیکن هوښیار. دې محمود غزنوي به اکثر ځان سره کینو، وړوکی هلک و، ځان سره به په غټو غټو مجلسونو کې کینو. نو د خپلو وزیرانو په اعتراض کو چې صاحبه دا خو ماشوم هلک دی، تی ځان سره هر ځای ته بوزې راولیم، تی ځان سره هر ځای کې ګرځیم، هر ځای کې کینې، دا خبره نه ده. خو په غټو غټو مجلسونو کې کینې، لوی لوی خلکو سره ستا ناسته پاسته ده او دی تا ځان سره کینوي. او سلطان محمود غزنوي ورته وویل چې دا ماشوم، دا هلک زه دې دپاره کینوم چې دا ډېر هوښیاره دی، نور څه غرض او څه مقصد مې پکې نشته. د هغې مشاهده یې داسې وکړه ورته چې یو ځلې دغې محمود غزنوي خپل وزیر ته حکم وکړ، یو کاڼې راوړه، ورله یو قیمتي ملغلره او هیره راوړه، وي دا په دې کاڼي باندې کېږده او ماته یې کا، دا هیره ماته کا. او وزیر حیران دی چې باچا دومره قیمتي هیره دا زه څنګه ماته کړم؟ نو هغه د ماتولو نه انکار وکړ. بل وزیر له یې ورکړه، وایي صاحبه تی ماته که، وي دا والو دا ماته که. هغه وایي صاحبه دا قیمتي کاڼی دی، قیمتي هیره ده، دا زه نه ماتوم. دریم له یې ورکړه، هغه هم انکار وکړ، زه یې نه ماتوم. ولې؟ شی قیمتي دی. دغې هلک له یې ورکړه، ایاز ته یې ویې راشه هلکه دا مات که. ایاز یو کاڼی لاندې کړ، بل یې پرې د پاسه کړ، درست یې ماته یې کړ، ټوټې ټوټې یې کړ. وزیران هم حیران چې دومره قیمتي هیره او دا دې هلک ماته کړه. نو باچا دې ایاز ته وایي، دې هلک ته وایي هلکه دا تا دونه قیمتي هیره دا ولې ماته کړه؟ دا ایاز ورته وایي باچا سلامت، منمه چې دا قیمتي هیره ده، د دې به ډېر زیات قیمت وي، لیکن باچا سلامت ستا حکم د دې نه زیات قیمتي دی. قیمتي ده لیکن ستا حکم د دې هیرې نه زیات قیمتي دی. د دې وجې نه ما هیرې ته ونه کتل، ما ستا حکم ته وکتل.